أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ايد مجربا وابعث فيهم رسولا وستو پدې کې رسول منهم چې د خلکو کې پخپلوي د دینا یتلو علیهم آیاتک چې هغه په دغه خلکو باندې تلاوت کوي د تو آیتونو ويعلمهم الكتاب والحکمت او دو خلکو ته تعلیم ورکړي د کتاب او د حکمت ويزکیهم او دغه خلکو تزکیه کوي پکې انک انت العزیز الحکیم بشک ای رب ته ډیر غالب او ډیر حکمت ولای. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د دې دغه ول خبره شروع د دغه دریمه ایسا هغه نن دغه آیات کې پرونو دا خبره کړې و چې دغه چې کوم ځلنه ابراهیم علیه السلام هغه وخت کې کړې دو مشته قران کې هغه الفاظ موجود دي دغه تاثر دغه کیفیت هغه په ترجمه کې بیانول چې هغه څنګه غشتله دا خو ډیره ناممکنه خبره ده خو صرف دلته کې د دونه مقصد دا اصلي چې دوی درې خبرې وي چې اول خبره ده چې انبیاء کرام علیهم السلام چې څومره نیک چار کولا د هغه قبولیت دا و به کوله چې الله موږ نه دا چار قبول کړي او سره موږ د تو فرمان بردار جوړ کړي بل دا و به کوله چې موږ نه په دې کې څه کمی پېښې شوي یا الله به موږ روخه تو طرف ته ده تو نه موږ په دې کې مفي غړو او دریمه دا چې د خلکو تعریفونو تبه نه کتل چې خلک د مشترفونه وکي بلکې مقصد به دا چې الله ته خپل عاجزي مخکې کوله او هغه به الله نه به بخشش او مغفرت غوښتل حالانکه هغه بخشای خلکو خو بیا هم مشته یو سبا کوم پکې چې کوي کې چار تو سه کوي به دغه قبولیت دا وړي هغه کې کمای پېښه منی الله نه مفي غوړي او زون دې پر الله پاک نو دا وغوړی چې مغفرت او داسې یو انسان نشته چې دا وایي چې زنه نیک یم اوس مته چې مرګ ارسي دا به په دغه نیک حالات کې رسي هیڅ پاته نه لګي نو دې کې مشتدا شي نو چې هر وخت کې الله نه د خپل ګناهونو بخشش غوړی او خپل عاجزي الله ته اختیاروي. د نن آیات کې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم دا وا دغه دو بل ایسادو چې ای ربا ته په دغه خلکو کې رسول وستا خو چې د دی نه علماء لیکلي دي چې مفسرین لیکلي دي چې دین نبی علیه السلام مراد ده. تفسیر عثماني لیکلي دي مولا شبیر احمد عثماني صاحب چې دغه آیات دا دغه چې دا په هله کتاب چې کوم يهوديون دي په دوه باندې بني اسرائیل ومنته رد ده په خپل د ابراهيم علیه السلام دغه چې اسماعیل علیه السلام ته دا وکړل چې الله د دین نسل نه د کې پیغمبر ورولې او نبی علیه السلام د بنی اسرائیل په بجای بنی اسماعیل نسل کې روغله او بل دا چې نبی علیه السلام نه صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین دی بره کې پاته وکړه نبی علیه السلام ته فرمایل چې زه هغه د ابراهیم علیه السلام قبول شوی د وایي چې کوم نبی ابراهیم علیه السلام دغه غوښتي و ایمو نبوت هغه د چې کوم عیسی علیه السلام خلکو ته خوشخبری ورکړي و یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمت ويزکیهم دا د نبوت منصب چې کوم فرایض دي هغه دلته ذکر شوی دي. پهله منصب دادا چې یتلو علیهم آیاتک چې هغه په دغه خلکو منته دي تو آیتونو تلاوت کوي
نو پیلا د نبوت منصب دا ده چې الله چې کوم آیتونه دي هغه به خلکو باندې تلاوت کوي. دیو جنا مفسرین لیکلي دي چې قران مجید تلاوت چې دا معمولی خبره نه ده، دا د منصب نبوت یو فرض دا او فریضه وا. لہذا اوس چې کوم سړی د الله آیتونه تلاوت کوي، قران تلاوت کوي، دي ته په دې منته اجر ملويږي او هغه درجه کې بودا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیاو نائب هوي. ابل دا چې صرف تلاوت خبره کړي، یعنی مطلب دا چې یو سړی د قران آیات ترجمه نه د خبر مطلب او مفهوم نه د خبر، خو چې صرف تلاوت کوي په دې منته محدد اجر ملويږي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الف لام میم دا چې تاسو یې د قران مجید په یو حرف منته لاس نکې دي. الف لام میم چې تاسو وې دا یو ټکر نه بلکې الف خپل ټکا ده او لام خپل ټکا ده او میم چې دا خپل ټکا ده. نو لہذا درو ور ټکی منته تاسو ته دیش نه کې ملويږي، لاس نه کې به ته ملويږي. حالانکه دا الف لام میم دا داسې ټکا ده چې د حروف مقطعات یې چې قران نور آیتونه دي، نور ټکی دي، خو هغه څه ترجمه او څه مطلب پاتې شته ده، خو لیکن د حروف مقطعات د دې معنی او د دې مفهوم پاتې نشته، هغه باوجود هدي منته لاس نه کې ملويږي. دا غرانګي امام صاحب اختر پرزی دین المنځونو کې خطبه ایر کوي، خطیب صاحب جمعه پرزی خطبه ایر کوي پاربای کې. عوام په پویږي یا نه په پویږي، خو لیکن دې ته حکم دادا چې دا خطبه چې دا به تاسو خاموشای سره وره، دا واجب دي خاموشای سره به وره. دغه رنګي چې کوم حفظای کرام دي، حافظون دي، هغه ته اگر چې د قران مجید معنا ترجمه مطلب دې څه پاتې نه وي، صرف حافظون وي. ولیکن علماء لیکلي دي چې یتلو علیهم آیاتک چې دې الله پاک غایتونه چې دی هغه محفوظ کړی وي. او د منصب نبوت یو اهم فرایض چې دا د هغه تحفظ دی کې د هغه ذمہ داری دی خولي دیو جنا دا څه معمولی خلق نه ده. نو دا قدر احترام پیچار ده. دویم چې ويعلمهم الكتاب والحکمت، چې انبیاء به دا چارو چې خلکو ته دی الله کتاب د دې سمجھ بیر کول، پدی به یول د دې علم بیر کول. والحکمه حکمت نه مراد چې دا کتاب نه مراد قران مجید ده، حکمت نه مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه دي. یعنی دویم فرایض د انبیاء داو د منصب نبوت داو چې هغه به د الله کلام هغه خلکو منځ د کول، او دریام دا چې هغه کلام چې کومه تشریح دی وکړه حدیث حکمت هغه به خلکو منځ د کول. نو اوس دا غرانګي چې کوم خلق د الله کلام یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام حدیث مبارکه دا خلکو تجد کوي، دغه د منصب نبوت هغه فرایض ادا کوي. لہذا څومره مفسرین چې دي چې هغه د قران تفسیر کوي، هغه د قران تفسیر لیکي، هغه خلکو ته قران بیانوي، یا څومره محدثین چې دي چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه خلکو ته شي یا خلکو ته رزق یا خلکو ته بیانوي، هغه داغه دی په داغه د منصب نبوت دا فرایضو کې د انبیاء ورثین دي، د نبیونو ورثه دي په داغه فرایضو کې. ويزکیهم چلرم د منصب نبوت فرایض داو فرض داو چې هغه به د خلکو تزکیه کوي، خلق په پوکي، خلق به صفقي. د دې پر قران کې مختلف آیتونه ورولې دي او برها په دې زور کړل شو دا چې به انسان د خپل نفس صفا کی او دیتا تصوف سلوک هيل کیږي، دیتا
تعمیری سیرت هم یې لکېږي دیتا تعمیری خودی هم یې لکېږي. نو مختلف تعبیرات مختلف اصطلاحات دیتا استعمال شوي دي. اوس اصل دا چې انسان چې دا انسان اصل شخصیت چې دا دی کې اننه د دې ذات ته چې د دې ذات دا پاک صاف شي. ویلی ځکه چې د انسان د ذات چې دا ایدی د جسم چې دا دی کې چې اننه د کوم روح دا دا د الله پاک امانت تا. اوس چې د دې اننه ذات امانت تا د دغه امانت بری کې به پدی منه ذمہ داری دادو چې الله دې ته دا امانت ورکړه. اوس دا امانت دا پاک صاف کی دا صفا کیزو او کنه صفا کی به خیانت کړي. دی وجنه قران مجید کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې الله سره توس زیات عزت احترام ولا هغه د چې هغه تقوادار پرهیزګار وي غي نوم دې نه خپل خودي چې وي دا صفه کوي. او الله رب العزت قران مجید کې بارها ډېر آیتونو کې لي چې قد افلح من تزکا کامیاب هغه سړی دی چې غي د خپل اننه ذات صفا کړل. فالهمها فجورها وتقواها علی چې دا انسان ذات ته د بدی استعداد هیر کړه دا او د نیکه استعداد هم هیر کړه دا. خو لیکن کامیاب هغه د چې غي زون پاکړه. وقد خاب من دساها او نه مراد او ناکام هغه سړی دا چې غي د خپل نفس د خپل ذات چې دا اننه دا دی خاک الود کړه دا دی په خورو کې وای. نو انسان ترقی چې دو هغه اصل کې اننه تعلق تا چې انن زړه نه دا صفاوي زړه دا په خپل ذات صفا کی او ترقی به دې ته لکی. نو چې دی اننه زړه صفاوي اننه ذات منته مهنت کړوي په روح مهنت کړوي روح په کړوي خپل بیا بودا الله په ها کامیاب وي او دا په ترقی منته وي. اگر چې په ظاهرن دا حقیر وي دا د فقیر وي دی د هیڅ شان وي. خو که یو سړی په ظاهر منته ډیر شوشتا ده وزکتا لباس حواله سره ډیر شوشتا ده خو لیکن خپل اننه د نفس او د ذات د روح د دې پکې دی نه دو اختیار کړي دینه دا صفا نه ده الله سره د دې هیڅ ویلیو نشته. به دې بری کې علما لیکلي چې دا ذات نه څه مراد ده. نو فرایډ یو انګریز ته شو دا هغه چې سلف انا چې کله یو انسان خپل انا خپل سیف آی ډی یا لیبایډو نه دین دا صفا کی دین دا ازود کی او دا مثبت انداز سره ترقی ته لوټ شي بیا دا صفا ده. او علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دیتے دی خودی نمائر کڑے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چھ اننا زون دی پاک ایو بل اپن شدہ غی ایوا فکرہ لکلے دی خپل ذات بری کی غی لکلی دی چھ دا ذات چھ دا یو اننا دا سے لطیف مخلوق تا چې هغه د وجود د حیوانیت د وجود په خاطه کې پټه خزانه دو اوس چې چار جواب تکړه خو چې نه څومره سمبول کړل ځونی څومره پاکړه. نو انبیاء هم دا چاروا و یزکیهم چې هغه به دغه خلکو تزکیه کوي. انک انت العزیز الحکیم بشک ای الله ته ډیر غالب او ډیر حکمت والا. الله پاک غالب هدا حکمت والا هدا. الله پاک ته هر شي غلباتو. انسان ډیر تکبر کوي ډیر غرور کوي ډیر فقر ډیر فخر کوي. انسان ته انسان ني خدغه انسان وي چې الله پاک لږ غوندي تکلیف پرولي بس به دي طاقت ختم ایدی قدرت ختم ایدی هر شاغت ختم. او الله پاک حکمت ولدا هر چاره حکمت سره دو. کله الله برون وری کلا اواها الله پاک هوا چلی وای چلی انسان په لوس کې نه ده. نو غلبیت دا صرف الله سره ده
حکمت ها الله سره ده. علماء لیکلي چې حکمت دې ته لشي، حکمت علم او حکمت دې ته لکېږي چې وسړي سره علم هوي، او حکمت د نشمندی به دې ته لکېږي چې دا علم دا په خپل موقع محل مطابق استعمال کی دیتا حکمت یې لکېږي. نو الله پاک حکیم ذات ته غي ټول چاره حکمت سره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.